از قائد قبائل مفتی عبدالشکور امیر جمعیت علماء اسلام پاٹا تا خواست کو چدائے روشی و دے خپل قبائلی ورین سرا مخاطب شی جناب مفتی عبدالشکور صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جناب مفتی عبدالشکور بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم اما بعد گرامی قدر قابل صد احترام مقتدر علماء کرامو درنو مشرانو دی جمعیت علماء اسلام انصار الاسلام او دی جمعیت طلباء اسلام شاہین صفت ملگرو زی تاسو انتہائی شکر گزاریم چی تاسی جمعیت علماء اسلام تا دا وقت ورکا او وقت مقیمتی کا زد دی میڈیا دی ملگرو شکریہ ادا کم کا سوشل میڈیا دی مقبل ٹیم دا او که الیکٹرانک او د پرنٹ میڈیا ملګری راغلی دي دا هم شکر گزاریم قبایلی مشرانو شي بالخصوص زمون د در ادم خیل مشرانو مشترک حکومي بنیاد تعاون کړی دا الله دې خوشاله دي باجوړ نه هم مشران راغلي دي مامندونا خیبرنا اورگزونا قرمنا شمالی او جنوبی وزیرستان نه هم او د افارونو نه هم د ټولو شکریہ ادا کو خدا پروگرام نن چونکہ خالص تی جمعیت علماء اسلام دا او الحمدللہ یو جمع غفیر نن راغلی دا او د خپل حق د بارا د ظلم دا او د جبر دا برداشت موږ متحمل مزید نه یو لدی وجه نه موږ راغلی یو د ظلم په خلاف د جبر په خلاف چې هغې ته انضمام ویلی شي د ظلم او د جبر دویم نام په قبایلو سره انضمام نام د جبر او د ظلم د موږ نه منو دوی بلس واره دی آئین نام ورکی دا آئینی اقدام نه ده سوی آئین باندې پښې لګېدلې سوي دي رولز آف بزنس ټول بلډوز سوي دي زه هم په دې سمبلی شي اوس پاته کېږم دا طریقه وه چې دوی اختیار کړې وه د 25 آئیني ترمیم په حواله بیل یې راوړی دا بیل دا سیفران کمیٹے پراپرٹی وا دی رولز آف بزنس مطابق دا باندے با التا باس کے دا آغا با اسمبلے ایوان تر لڑلے آغا دا سیفران کمیٹے بیل یہ بلڈوز کو او بیائے پا غیر قانونی طریقے باندے پا غیر آئینی طریقے باندے دی لا کمیٹے نا پا ناجائزی طریقے پاس کو او بے اسمبلی تا راولاشو راتو رات ڈاکن غلائے اکڑا او ڈاکائے دوارا اکڑے او پا اسمبلی شے رولز آف بزنس دائی چے پدا سے اندوہ پا ہر بل بالتا باس کی بے پاگے باندی یور وز باس ہوکو یور گھنٹے مشتر باس موکر آکڑے دا چی ندر آکڑے دا جرمی دا ڈاکائے پا قبائلو آچا ولی دا او بیائے چی پکومی ناجائزی طریقے پاس تا ریپورٹ دادی چی انداز ممبران پورانو 2/3 میجارٹی پا بنیاد ندا پاس اطلاعات دادی مشتا داد اسمبلے پا تاریخ شیو لوئی سیاترین روزوا چی پا اسمبلے گوئے کہ لوئی شبخون والا او بیائے دالتا صوبائی اسمبلے شی چی کم ناجائزی طریقے باندے دا چوٹی پروازے باندے پا ایمرجنسی بیس باندے بل پیش کو قرارداد راوڑے اب امور ملگری دا صادق آجی دوناس دی پوینو باندے سرا رنگو
یو د ما د درې 35 کسان په رمضان روزي په حوالات سے پراتو دا احمد سید دو موږ ورسره نه دا سه نور ملګری عزت مندو موږ سره ظلم کړه موږ دا شی نه منو موږ انضمام نه منو دا غیر عیني ده دا غیر قانوني ده دا جبري انضمام موږ نه منو نعره تکبیر نه مانو نه مانو نه مانو نه مانو گو انضمام گو انضمام گو مورونو موږ هغه یوه ناره ده چې قبایل به ځان ته خپله صوبه جوړېږي انشاءالله موږ به قبایلستان صوبه اخلو دا تحریک په جاری دی الله په فضل باندې دا تحریک په ځکه کامیابېږي چې دې په پوش باندې د قائد ملت اسلامیه ولاړ ده دلته قائد ملت اسلامیه چې کوم مضبوط دلته په دې باندې سټینډ اخسته ده دا انشاءالله څوک واپس کولی اوس نسی دا به ضرور هدف ته رسی منزل ته به رسی تحریکونه په یوې ورځې باندې نه دا به قربانۍ غواړي دا به جیلونه راځي دا به زولنې را درومي دا به بیړۍ را درومي موږ ټولو دې ته تیار یو انشاءالله ما عزت مندو موږ ته وایي چې دا خو تاسې په پېښور شي دلته پېښور ورکران راټول کو جلسه وکړو داسې راته وایي که نه همیشه زه دنیا ته نن شوم چې دا قبایل دي که دا د چرسادي او د مردانه بټ آباد خلک دي زه بیا دنیا ته نن شوم ما عزت مندو میډیا وال دی ګوري دا ټول د باجوړ نه تروانا افر پېښور نه افر ډي خانه پرې ټول قبایل راغلي او زه دنیا ته عملاً شوم پټ پټانې نه کوم دلته به یو د نیټو کاروباري او څه د بیروني ایجنټو لمبردارو زموږ ایجنټان او زموږ ادارو له چرسادي او مردان نه بیا ګاډي راډک کړه او بیا په سوونو نه زیات کسان اسلام آباد ته چیرې نه دي راوستي او په دې باندې یې ټوله فټه فته کوله زور دی راځئ ما امتحان واخلی تا به امتحان اخلم دلته باجوړ خلک راغلي دي که نه دي راغلي اوس یو خبره ته کوم چې ټوله دنیا ته دا ښکاره شي چې دا قبایل دي چې صرف باجوړیان دې په خپل ځای ودرېږي صرف باجوړ خلک چې دنیا ته بل څوک نه نور به خپل درېږي صرف باجوړ خلک باجوړ ملګري دې ټول په خپل ځای ودرېږي تاسو میډیا والے ګورو دا باجوړ ده او دا په دې مجمع شي منتشر ګورئ بل څوک په نه درېږي په ایمان خبره به وي چې دنیا مو ویني چې باجوړ څه غواړي دا د فاټه الګ صوبه غواړي چینو تاسو مهرباني زه باجوړیانو ته سلام کوم دلته محمد زمریان موجود دي د مفتی عارف صاحب د غلام صادق صاحب په قیادت سے چې کوم مخلوق راغلی ده زه دا مهمن مجاهدینو نه درخواست کوم چې تاسو ودرېږو دنیا ته وشو چې موږ د فاټه ځان ته صوبه غواړو صرف محمد ودرېږو ماشاءالله جزاکم الله ډېره مننه خیبر ایجنسۍ ملګري د خیبر مجاهدین دې ودرېږي خپل حاضري ثابته کو چې موږ قبایل یو او موږ قبایلستان صرف دا وګوره صرف د خیبر ایجنسۍ ملګري دا ولاړ دي تاسو کښېنو مهرباني اوس د اورکزۍ ایجنسۍ ملګري د خپل حاضري ولګئ چې دنیا ته ثابته کړي چې زه هم په دې قافلې شي د صوبې علمبرداري وړوکې ایجنسي ده وړوکې ایجنسي او لرې پراته دي تر اوسه IDPs دي کښېنئ مهرباني جزاکم الله د کورم ځپلي خلکو نه اوس درخواست کوم چې هغه راپاسي او هغه خپل حاضري ولګئ چې موږ
د قرم جنسه کوم مجاهدین حاضر دي او درېلو لرې دي زنه روان دي خو شاته ولاړ دي او لار روان دي د قرم جنسه ډېره لرې تاسو ته پته ده تاسو کښېنئ مهرباني د شمالي وزیرستان مجاهدین د شمالي وزیرستان زمریان ودرېږئ دنیا ته وښو چې موږ خپل حاضري د فاټا د قبایلستان د صوبې دپاره حاضري کړې ده جزاکم الله ماشاءالله مداله کښېنئ مهرباني ډېره مننه زه د جنوبي وزیرستان د وزیر قوم دیوانه سب ډویژن هغه افغانستان بیربل سره پراته دي جزاکم الله صحیح وانه تاسو ته پته ده ډېر لرې نن په موږ په ټولو اجرسو چې لرې لرې وانه پروت ده انګور اډه ده شاکر الله صاحب غوندې سړی هغه دنیا نه راغلی کښېنه جی خلق مسعود قافله وي په لارې ده خو چې کوم ملګري موجود دي د خلق مسعود عادي پاسي جزاکم الله پرنګ روډ شاده راجی ملګري روان دي خیر کښېنه اوس د اف آر 6 اف آر چې څومره ملګري دي په خپلو ځایو ټول ودرېږي 6 اف آر ملګري جزاکم الله اوس د شپږو افارونو هغه درازن ته ګوره افار پېښور ته ګوره او درې ته ګوره دا ماشاءالله دا څه غواړي افار لیکي افار ټانک افار بنو دا څه غواړي الګ قبایلستان صبح غواړي جزاکم الله ډېره مننه ډېره مهرباني جزاکم الله دا قبایل دي که دا بل څوک دي اوس د جی ټي آی د قبایلو ملګري چې کوم د جی ټي آی د قبایلو ملګري راغلي دي قبایلو صرف د قبایلو د جی ټي آی ملګري نه موږ هغه نوجوانان چې کالجونو یونیورسټو شي موږ سره دیني مدرسو شي د کالج او د یونیورسټۍ هغه ملګري چې قبایل دي د جی ټي آی قبایل ملګري ډېره مهرباني ډېره مننه اوس یو څو بنیادي هغه خبرې کوم چې مشهوره خو دا ده چې عمران خان یو ټرن اخلي مشهوره ده که دا حقیقت ده خو ټول سیاسي خلک یو ټرن اخلي چې دا څومره پارټۍ مې ولیدلې ټول یو ټرن اخلي دا کتاب ما سره دی دا چا جوړ کړی ده دا ټولو پارټو په شریکه پاس کړی ده دا کتاب دا د فاټا اصلاحات کمیټي رپورټ ده چې په دغه بنیاد باندې 25 ترمیم راوړی و صوبې شي فاټا غرقه کړې ده هغه رپورټ دا ده په دغه رپورټ باندې دوی عمل ته تیار دي ما سره په دغه رپورټ باندې د ما سره عمل وکړي زه په دې باندې د سره هائی کورټ سپریم کورټ هر ادارې د تحقیق چې تیار یم چې ما سره دې په دې خبره وکړي چې آیا له هرې خبرې نه دوی ټرن نه ده اخیستی تمامو پارټو نه ده اخیستی اول نه چې ده خو ویل چې زه د فاټه د خیرخواهۍ دپاره د فاټه د ترقۍ دپاره زه انضمام کوم هغې دپاره دا اصلاحیتي کتابچه جوړه کړې ده خو اما عزتمند رایسا تاسو لږ دا کنټرول وکړئ په دا نظام باندې دلته بیا ځای نشته نور ګوره انصار الاسلام ملګري خپل نظم سنبال کړئ دا صفحه نمبر 1 یہ دغ کتاب بالکل صفحه نمبر 1 باندې د ټولو قبایلو توهین کړی ده چا کړی دا هغه خبره به کوم چې باحوالی دلته د فاټ عوامو ته باغیان او د بغاوت علمبرداران ویلی دي ایک باغی علاقے کے طور پر ابھرا ہے قبائل باغیان دی دا صفحه نمبر 1 شی بالکل سطر نمبر 1 باندې دا خبره لیکلې ده او بیا وایي فاٹا نے پاکستان کو خطرے سے دوچار کر دیا دا د دغه کتاب دا د دغه ټولو پارټو په اتفاق ته چې دا اصلاحاتي رپورټ درست دا اصلاحاتي رپورټ ده ته د ما د توهین دپاره دا رپورټ مرتب کړې ته د دې قبایلو خورخوی په دا صفحه نمبر 17 باندې لیکلي دي وی وزیر اور مسعود قبائل کے خلاف متعدد فوجی مہمات کی گئی وزیروں نے بہت جلد سر تسلیم خم کر دیا دا جھوٹ دی او دا د قوم د توهین ارتکاب دپاره دا رپورټ جوړ کړی دا ځکه چې د ازادۍ دپاره نو مسعود قوم بلا شک
द अंग्रेज तमाम कालमूनों तो शिकस्त हम वरकड़े सर कहना तो टिकड़े शिकस्त हम वरकड़ाया हम वजीर कौम पर तारीख दे वजीरिस्तान लिखी यो दे वजीरिस्तान पर महाज बांधे अंग्रेज तो दुमरे नुकसान माशी तौर बांधे और रसीदले चे दुमरे माशी दुमरे नुकसान दे काबल पर जंग से अंग्रेज ते यो मुल्क बल मुल्क सर चे जंग को पर जंग से दुमरे नुकसान तो और रसीदले तारीख मासरा दा अंदर रिकॉर्ड खबरी दी इज्जत मंदो अगे ना दुएमा खबर आ रहा कबायली अवामों ने पश्तना कड़ेदा तपोसे कड़ेदा सरा दे दी चे दे दिए कबायली अवामों ना द पश्तने हक मात आईन पाकिस्तान सन 1973 आईन हमरा कड़ेदा 247 वाजिख तौर मांदे सेक्शन 7 मांदे लिखी चित्ता दे कबायली मजके देवी हिस्से बारे हाँ च फैसला के लिखली नी अवामों ने पश्तना के और दा रिपोर्ट लिखली दी दे रिपोर्ट से पखपला बांधी लिखली दी दा सफा नंबर 19 बांधे तो उगोरा सफा नंबर 19 बांधे आगेशी दा सरताज अजीज रिपोर्ट दे टोल पार्टो दादा आगेशी की जमन में किसी भी हुक्म से कबल मुताल्लिक़ कबाइल के अवाम के ख्यालात मालूम किए जाए अवाम सिर्फ अमायदीन न जका माद रेफरेंडम मुतालबा कवला जका मौलाना फजल रहमान दे अवामी राय खबर कवला चे दा तार असर तस्लीम करे दा खपला खबर हो मना दा ता रिपोर्ट सफा नंबर 17 अंदाली के दी और देने अलावा चिकला पसन 1948 से जना से दख पेशावर गवर्नर हाउस से कबायली टोल अमायदीन रो गोश्तो और आगे सरे मरका उकड़ा जरगे उकड़ा पदक रिपोर्ट सफा नंबर 31 पांदी दा खबर हली कली दा चिप आगे से दा उर्तवली पदे सफा नंबर 31 से खबर बा को चिप दलीली बेदलील ना दा सफा नंबर 31 बाब नंबर 3 मुताल्लिक़ अफ्रीकन स्टेक होल्डर से मुशावरत आगे पर इमाम से लिखी सन 1948 में जब कायद आजम ने गवर्नर जनरल की हैसियत में कबायली अमायदीन के अवलीन जलसे से पेशावर में मुलाकात की तो उन्होंने वादा किया था कायद आजम मोहम्मद अली जना ने वादा किया था कि कबायली इलाके की हैसियत में उनकी राय के बगैर कोई तब्दीली नहीं की जाएगी कोई तब्दीली नहीं की जाएगी दादे इज्जतमंदो दा रिपोर्ट करे आमा अंडरलाइन करेगी और दगा वादा सन 1973 से आईन से शामिल दा दे दुई दे टोल पर शरीक रिपोर्ट दे टोल पाटो चा फट दा फाटा चा जब हकवला ये दे टोल पर शरीक दा रिपोर्ट था चे दगा वादा सन 1973 आईन से और दा अगर रिपोर्ट था चे दा अगर कमेटी दा चे देखे पाकिस्तान असम्बली और तश्कील करे हुआ हुकूमती कमेटी दा इज्जतमंदो पदासी हालातों से दे माता वाई से माँ आईनी से माम खड़ा उसको दे आईनी सदा दा आईन कई दा से आईन दरा दे टुकड़े तबिया जोन चिपागे से दे अवाम राय बल्डोज सवी और दे पाकिस्तान आईन पागे से बल्डोजी दा आईनी फैसला न दा जुबरी जालिमाना डिक्टेटरशिप पर बुनियादी दा फैसला करेगा दे तमन्नुल तो मुश्कत अन तैयार नहीं उदा याद हो मैं इज्जतमंदो राजे उस खबर कहूँ मजीद बख्शिजू पदे खपल रिपोर्ट से दादे तजादात मजबूआ दादे झूठ पलंद तजादात न डक रिपोर्ट था दा सफा नंबर 7 और सफा नंबर 8 पांदी चे दुई कुम तजादात और द्रोगोई दी दे आगे निशानदेही से तकम दा दे दुई खपल रिपोर्ट था माँ होना तो बड़ा तब कड़ा है ये दुई मुरतब सरकारी रिपोर्ट था पर सफा नंबर 7 पांदी लिखी झूठ ते गोरा कमेटी ने फाटा के मुस्तकबिल की हैसियत से मुताल्लिक इस्लाहात के लिए 4 दस्तयाब ऑप्शन पर गौर किया वही हैसियत पर करार रखी जाए लेकिन अदालती इंतजामी इस्लाहात मुतारफ कराई जाए और तरक्याती सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज की जाए अगेना बात भी रुस्तवाई कमेटी की जानिब से तवील मुशावरत करने पर यह बात सामने आई है कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलाने के लिए वसी पैमाने पर इत्तिफाक राय पाया वसी पैमाने पर इत्तिफाक राय पाया बोले तारे फ्रेंडम करे वसी इत्तिफाक राय
वसीन जुज़वी इत्तिफाक़ राय माता साबित का वसीन जुज़वी इत्तिफाक़ राय माता साबित का दे मौलाना से आप की आदत से दगे कमेटी सर मुझ खबर से हुआ आगे से मुद्दा चैलेंज करा मैं जमियत उलमा फाटा देता तैयार मैं डेर मुझ गरीबानान मिस्किनान हूँ जपुली कबाइल हूँ मैं खपलो मलगरों पर मदद सर इंशाल्लाह देता तैयार आगा कसान चे तागा चा सर मशवरे कड़ी दी आगा ताज आखो रिकॉर्ड मौजूद दी या टोल रिकॉर्ड मौजूद दी मैं दा टोल दख गवर्नर हाउस ता दे दख गवर्नर पर मक्शर उगाड़ा और दो से रेफरेंडम रसराओ का नूर आवाम प्रेर दा कतार नौ गटला से दसर माने माइजत दा दुमरे दरोग वही रियाज भाई सड़ा मस बके भाई और बिया भाई सियासी जुमातुना नौजवान ताजरान तालीम याफ्ता तबका वाज़िह तौर बांधे फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इदगाम के हक में हैं और आला अदालतों की अमलदारी की तोसी के लिए भी दलाइल देते हैं। ये बला खबर अदालत ब्याद तजादी गोरा वो द्वयम ये कबायली बैक वक्त नए निज़ाम के तख्त रिवाज और जरग निज़ाम का एतराफ़ करती हुई अपनी शनाख्त बरकरार रखना चाहते हैं। यो तरफ तवाई की इंजमाम गाड़ी बल तवाई की खपल शनाख्त दा कबायलो गोश्तले यानी इधर रिपोर्ट था पदे दो सत्रोशी दनना दो लकी रोशी दनना दना यो तरफ तवाई इदगाम गाड़ी बल तरफ तो जना खपल रिवाज खपल शनाख्त न शनाख्त में कबायलिस्तान सरो के शनाख्त में कबायलो पर फाटा सरो अकप इंजमाम शिमेरा दाद तजादात मजमुआदा इमाइजत में दाए दो अगर रिपोर्ट था नुसे दा चैलेंज कौन और चुकुमा अदालत से केस था आगे से दा टोल रिपोर्ट इंशाल्लाह और तरजम को इफ्तिखार जदू से जरा मुलाकात कराओ आगे वकील ला आगे दा तजादात में खपल जमकड़ी दी दा दे दो रिपोर्ट था और इमाइजत मंदो खबर दा डेर उगदा खबर दा डेर लोई दास्तान दा कमुरा अदालती ट्रायल पदे बांधे को पूरा यो हफ्ता जो दसरा पदे बांधे मुबासा कवले से खुदा पे फजल और दे माला जवाब की जबरदस्त जब और सरमाना कि बे इंजमाम हक था वो कतम मान से लाजवाब कौल है क्या मौलाना फजल रहमान था सरंग मुकाबले दराय से चेतदे फजल रहमान और शागिर्द न से लाजवाब कौल है ता वजदा चेदा तमाम लीडरान ही नहीं है चेदा कुम लीडरान चाहता सुजदा लगई दगा दा बाजवा से अबू दा डीजीएस आयु दा डीजीएम आयु दा टोल राल डीजीएसपीआर उसको बदल से दा पदक पार्लियामेंट से दे वज़ीर आज़म हाउस वज़ीर आज़म चेंबर दा पागे से मौलाना 2-3 घंटे बास और सराव को टोलो ते शिकस्त वर कप्पो दलाइलो बांधे ते दलाइलो बादशाह को मौलाना दे मुफ्ती महमूद वारिस था चिकले शिकस्त वर को नारे तकबीर नारे तकबीर कायदे मिलत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान छे मनला बेवचे मौलाना दा टोलो पार्टोर सराव मनला तेर सराव मना वे टोलो पार्टोर सर वो इतने चाना मजबूरी अगर तो इस मजबूरी है मौलाना तो इतना मजबूरी है तामा देखो मुड़ा डेरे लोए चगे एटमी जर्नेल बन बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल खामिल मल्क अगर मजबूर तले चाना मजबूरी मुझ को तामा ने माशुमान कलियो तो मजबूरी वही बस मौलाना दा किसी मरदा कवा वही मुस्तविल दिखबल साहब अमेरिका से चे मार्च पर देखा जाम नकला बेमुल बराह रास्त हमले को यानी मतलब दा चे मजीद ग्लोबल विलेज दे दे वैक्यूम दे कबाइलों का अला दे वही दे कम अज कम बर्दाश्त नहीं कौल है द कबाइली खाम खा तबा कौल अब आगे मुझे निशानदेही करे सीधे अवले कौल तास तबाद दा चे अवला कानून साजी पचावकड़ा पर मादनियात ओकड़ा पर जंगलात है ओकड़ा अवला हमले पदे बांधे ओकड़ा ये जान बस ये तासु दा जणगोजो तगली दी एमुड दे एफआरडी खान दा जणगोजो तगली दी दादा जणगोजो गलस पेजाना दादा मा द वसाइलो दे कोयले गलस प्रिंसिपल से एमुड पेजानु अब खान साहब दा तासो कोयले दे गरुनो ने दी देता दा गलनास्ती दारना कब्जा कई दादे मा दे शिमाली वजीरिस्तान दे जनूबी वजीरिस्तान दादे मा दे कुरम अगा कीमती वादा वसाइल दादे मेमंदो दादे बाजोड़ो दे खैबर दादे करबुनो डॉलर खजाने च प्रतिदी पदे बांधे छे लगोलो दे पारा तोर खामार दे पारा दे पार माता नास्ती और दे पार अवल कानूनदार आवड़े ए अवस
خواره خولې نیولې ده نور پرنسپل صاحب ډېره ښه خبره کوي داسې ووایه که نه چې دا کریډټ د اخله چې ما انتظام کړه دومره خو ووایه که نه خو پته ده چې غلا دې کړې وه ډاکو یې ظالمه دروغ وایې موږ داسې جنتونه راته جوړ کړي وو چې د پیو او د شهدو نهرونه به بیو ما ته ووایه که نه چې کله تا انضمام کړی د خپله زړه ای ډي پي پیسې تا ما ته راکړې د کرپشن بازار یې ګرم ده د ایم آی ایم پي ایس د فاټه موجود دي د ای پي پیسې ټولې خرڅوي نه په کمیشن باندې ټولې نه خرڅوي وزیر اعلی پورې دا ټول غله نه دي زه مې نه ما ته پته ده سوداګانې روانې دي او د ما د فاټه پیسې په سټل شي لګوي زما د زکات 53 کروڑ روپۍ سټل ته متکل چې دا به هلته خرچ کوم دې دپاره د انضمام کوم ما خو هلته پېژندلې غله او تر ټولو نه غټ ډاکوان دا د امریکایي ایجنټان د پی ټي آی وال دي دا تر ټولو نه غټ ډاکوان دي دی خو بلکل ډاکا جوړه کړې ده ډاکا یې اچولې ده او د قبایلو ټول تمام هر څه هغه یې عزتمندو په هغې خېټ اچولې نو بهرحال ډېر لوی طویل مجلس په دې کېدی شي خو زه دې نه علاوه دا خبره ته کوم چې دوی ویلو چې دا صوبه به فاټه به صوبې ته موږ 10 سال نه بعد سپورت کوو اول به قبایلو ته ترقي ورکوو څو یونیورسټۍ جوړې کړې څو میډیکل کالجونه یې جوړ کړل موټر وې درته جوړه کړه انډسټري سټیټ یې جوړ کړو نه اوس دوی وایي چې نه درکوو خو یې نه در ناخلو یې مخکې په فاټه باندې د بجلۍ بل و وایي اوس په میټر لګو ټولو ته وایي ما زه خپل ګواهی دی موږ چې کوم دی موږ د بجلۍ منسټر ده د پاور منسټر ده هغې سره موږ ټول فاټه مینیج میټینګ و وایي بل چې دلته ټسکو چیف سرکشن وایي بل جي بغیر له بل نه بلونه به لګو بل نو تا فاټه باندې خو بل نه و تا اوس بل باندې شروع کړه په فاټه خو ټیکس نه و ټیکس فری زون و اوس دې ټیکس پې ولګاو د بیا فیډرل ډیوټي تا نه ولګوله تا یې ما په سټیل میل باندې تا ما په دغو مختلفو میلونو باندې دلته په پاټه فاټه دواړو شي چې کوم ایگزمپشن ما تحصیلات واپس واخیستلی 3 بجټونه دې پیش کړي دې دپاره او په دغو بجټو دې په ما باندې دا ایگزمپشن هغه استثنا دې واپس واخیستله او قبایل دې د ټیکس نیټ لاندې واپس داخل کړي ما عزتمند لا بله لوبیا شروع کړې ده یو اوس ورو ورو د قبایلي علاقې ختموي سړی ته عیني کور ورکړی و چې 10 کاله به دې ته باقاعده یې دې خپل سټیټس دي هغه خپل سټیټس په بنیاد باندې بیا ما سټیټس په فر پېښور شي نه و چې تا کوئی دا مانشه شامل غلا فشا فرمانه دا ډاکه دې ولې وکړه پی ټي آی حکومته تا د حسن خیلو سب تحصیل دا ولې کوئی دا مانشه زم کو دا د ان اف سی وارډ چې تا 10 کاله ما سره واده کړې ده دا به اوس ته په متنوشه لګې دا به ته په شیرکیره شي لګې دا دې دپاره دې دا زم کړلی دا یې ظلم وکړو دې ظلم منلو ته موږ تیار نه یو کتن دې ته تیار نه یو او دا به نورې حملې کوي په ټولو فاټو باندې کم از کم موږ دا منلو ته موږ تیار نه یو دې نه وایم عزتمندو 10 کاله دې واده کړې وه نو څه چل ورباندې اوس چې فوري طور باندې دې فاټه سیکټډ دا دلته لیکلي دي چې د پارلیمنټیر د مشاورت باندې وي او بی پی ایس 22 سکیل یو افسر په نگرانی شي به دا کار کیږي چې دا د قبایلو ته ترقي ورکوو وسایل به ورته مهیا کوو دا صالح شاه صاحب د پیغه زمانې شي به د ټولو مذاکراتو شه موجودو هغه بی پی ایس 22 سکیل هغه افسر د چېرته لاړلی هغه د پارلیمنټین مشاورت د چېرته لاړلی او تا ویلي چې د تمامو ترقیاتي کارونو نشاندهي به د فاټه د سینیټرز او د پارلیمنټریس په بنیاد باندې کېږي اوس وا او د لوی کمیټې خبره دې چې کوله چې د وزیر اعظم د لیول کمیټې به وي څه سوه کمیټې جوړوه ړنګوی کمیټې ماشومانو لوبې دې جوړې کړي مکې مکرمې شي یوه ښځه وه هغې به د چرخۍ ټوله ورځ به لګیا و پړی بیا جوړاو چې شپه وسوه واپس بیا ړنګه کړله هغه د مکې مکرمې د لیونۍ ښځې کردار نن عمران خان شروع کړی در آدم خیل شي ریلی وه پر امن ریلی وه په سیول جامو شي د پولیس
یو شیطان ورته راګډ کړ د ادارو کسان رالو اور یې ورته کړلی ګاډ یې وسوځاو بیا یې اف آی آر ما د در ادم خیل په 400 کسانو نامعلومو باندې کټ 400 نامعلوم دا چیرې کېږي په 400 کسانو یو موټر وسوځاو شرم پکار دا شرم پکار نن ته د قبایلو توهین کوي یو ما قبایلو شمله تخاته کې د فرلکی مشرانو سره کولی کچاري دا بنو دا کمشنر وا ما ته اطلاع ده نن د مشرانو توهین او بېعزتي کمشنر کوي زه کال ته په د مخ په مې دا کمشنر والی ته څوک چې د ما د مشرانو بېعزتي کوي ذلیله حکومت ته وایم چې فورا داسې کمشنر زه نه غواړم چې هغه د ما د مشرانو توهین کوي د ما د مشرانو بېعزتي کوي فوري طور باندې که ادارو وال ناست دا د نوٹ کی دا کمشنر دا غل ده او د غلا دپاره ناسته او هلته زه وینه په سړکو چې باقاعده مداخلت کوي ما ته معلومات دي د ای پي پروګرام چې باقاعده د غلو سره ملګری ده او هغې نه رشوت اخلي او سړکونه ټوکړې ټوکړې باندې تقسیموي ما عزتمندو زه سپیک چې خپله حصه غواړم سپیک چې موږ ته غواړو خپله حصه غواړم د اوبه ټولې د ما دي د هغې ډیمونه غواړم د هغې رایلټي غواړم او دا ما حق ته آی این اف سی ایوارډ چې ما حصه صرف 100 اربه نه جوړېږي یہ ما د موجوده آبادۍ په تناسب دیرا کې 160 ارب جوړېږي کم از کم ما عزتمندو 160 ارب او 21 ارب نه علاوه دا خبره د ما ته کړې وه تر ننه پورې دوم کال ده 4 بجټونو تقریبا پیش کړه ما ته د 100 روپۍ قبایلو ته راکړي دي خپلې وعدې باندې ته دوباره لږ وګوره وروسته خو وګوره که نو ته قبایلو سره دروغ وایې دغو دروغو ته موږ مزید تیار نه یو موږ به میدان ته راوځو او انشاءالله العزیز خپل جنګ به ګټو د الله په فضل باندې نو موږ ته ویلي وو چې د قبایلو کوټه به 2 ګونه کوو 10 کاله پورې څومره ما د اف آر د کیډټ کالج او کوټه چې وایه ختمه کړه تمامو میډیا والو ته وایم ادارو والو ته وایم چې کیډټ کالج کې د فوري طور باندې د موږ کوټه بحال کړي د تمامو اف آرونو دا د قبایلو سیمه ده ته په کوم بنیاد باندې په کیډټ کالج کې ما او دې نه علاوه ما ته رپورټس دي چې د پنجاب په یونیورسټۍ د مرجر ایریا دی ورته د ما د فاټه په سیټونو باندې د شانګلا د سوات او د پېښور کسان هلته سټوډنټان لاړ دي او د ما په سیټونو باندې داخله کړې ده دا حکومت ورسره شریک ده هلته د حکومت ده دلته د حکومت ما سره وعده سوې وه په دغې ریپورټ شي چې زه به تاسو ته 100,000 لیویز برتي کوم دا صفحه 12 او په صفحه 39 دواړو باندې په دې ریپورټ شوي دي چې زه به تاسو ته نوې 100,000 لیوی برتی کوم 100,000 نو 100,000 لیوی برتی کړه او لیوی ویلې د پولیس نه ده ویلې څه ویلې دي لیوی ویلې ده چې دا به د پولیس ډیوټي کوي په دې ریپورټ کې لیوی ویلې ده 100,000 خو دې نه کړه برتی خیصدارونو د خپله د خیصدارۍ حق واپس واخیستی یا ما په سکولونو یا ما په هسپتالونو شي یا ما د کلاس 4 د ملکیت حق ته واپس واخیستلی موږ دې ته تیار نه یو چې دې خلاف به موږ ضرور راپاسو د خپل خیصدار حق په ګټم د لیویز حق په ګټم د خپل ملکیت حق په ګټم تمام قبایلو چې څومره معدنیات دي دې مالکانه حق ما ته قبایلو تحصیل ده په جنګلاتو حق ما تحصیل ده زه د خپل حق د دست برادر کېدلو ته تیار نه یم دا به خوښه ده انشاءالله موږ په دې خبره چې ټول متفق یو بل مدارس چې څومره مسمار دي همیشه دپاره ده بازارو خبره خو کوه خو دي چې مدارس شړنګ دي یا هغې معاوضه فوري طور دې ورکړه شي موږ سره ډېرې وعدې کړې مشران روان دي زه خپله خبره په دې لنډوم بیا به دا مجلس کوو سره خو زه په آخر شي دا دومره لوی پروګرام چې تاسو نه وینئ دا دومره لوی پروګرام چې وینئ دا د چا په برکت ده چې د چا په برکت ته د کومو ملګرو ما سره ټیم شامل دي زه د هغو ملګرو نامونه اخلم ما صدر عبدالرحمن صاحب بیمار ده سرپرست اعلی دی موږ په پنډۍ چې پروت دعا ورته کوو چې الله دې صحت کامل ورکړي او مولانا محمد صادق صاحب د باجوړ ډېر لوی بزرګ عالم دین د هغې د دعاګانو په برکت نن دا مقام ته موږ ولاړ یو چې الحمدلله ظالمان له موږ نه پریشان دي او زه
د خپل جنرل سیکرټری انتہائی قابل کون مشق مدرس سابقہ سینیٹر مولانا عبدالرشید صاحب د مفتی اجاز شنواری صاحب د محترم ایم این اے محترم مولانا جمال الدین صاحب د عبداللہ مسعود صاحب د مولانا مرزا جان صاحب د حاجی سلطان مسعود صاحب د مولانا رفیع الدین مولانا غلام محمد صادق صاحب شیخ الحدیث مولانا محمد عارف حقانی صاحب مولانا محمد رفیق اورگزے صاحب حاجی احمد سعید داوڑ صاحب مولانا عبدالسلام سالار اعلیٰ مولانا صالح شاہ قریشی صاحب مولانا محترم حاجی شمس الدین صاحب جناب حافظ فراد علی صاحب د مولانا اخنزادہ عصمت اللہ صاحب مولانا محمد رومان صاحب اور قاری جہاد شاہ د میڈیا ذمہ وار حاجی عطا اللہ شاہ صاحب د جناب خالد جان داوڑ صاحب اور د جی ٹی آئی د مشق محترم قاری عمر محترم عطا الرحمان بھائی اور د انصار الاسلام د پورا ٹیم اور د تمام درنو مشرانو چې دا ناممکن لګېده ا پروګرام ممکن جوړ کو زه د دغو ټولو ملګرو د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم او دارنګې زموږ پارلیمنټرین ملګري چې هغه موږ سره په دې مدد شامل دي هغه حاجی منیر اورگزے صاحب دا محترم ریاض صاحب دا نعیمه کشور صاحب دا او دارنګې د موږ د در ادم خیل سره تعلق لرونکی حاجی شعیب صاحب دا دلته خو نه ده موجود خو تعاون یې موږ سره په دې شوینو شبهی انشاءالله او دارنګې مولانا جمال الدین صاحب دا زموږ پارلیمنټرین چې کوم ټیم ده زه د هغو هم شکریا ادا کوم د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم چې په دغه کامیاب پروګرام تشکیل شي جوړولو شي مدد کړی ده او نن دغه وسیلان د هغې متحمل نه ده چې جای کي نو زه ملګرو نه به دا درخواست کوم چې اواز باره هم درځي نو په سړک کې خیر ده په ارام سره ودرېږئ ناسته وکئ خو کم از کم چې د مولانا صاحب بیان ختم ري تر هغې پورې به موږ تاسې دا به مجمع هغسې جاري وي مازدیګر مونځ که لږ لیټ کېده خیر ده خو په ټایم بیا کوو انشاءالله العزیز نو ټولو ملګرو په اخر سه یو ځل بیا شکریه ادا کوم او کوم ملګري چې اف آر بنو سره تعلق ساتي اورگزو سره تعلق ساتي قرم سره تعلق ساتي شمالي وزیرستان سره تعلق ساتي جنوبي وزیرستان سره تعلق ساتي اف آر بنو اف آر ټانګ اف آر لکی اف آر ډی خان سره تعلق ساتي مسعود خلک سره تعلق ساتي اب 8 مارچ باندې بنو ته ضرور تشریف راوړي خوش آمد انشاءالله لاسونه اوچت کو انشاءالله الته آئین پاکستان چې باندې کومې حملې کېږي کوم جبر کېږي د هغه آئیني ظلم خلاف په بنو شي دا اواز په شریکه اوچتو د سټل اضلاع بنو لکی مروت کرک ټانګ ډی خان به راځي کوواټ به راځي خو د ما قبایلي علاقې به ټولې پاکې شي ټول به هلته حاضرېږو انشاءالله جزاکم الله خیر الجزا علام خوشحال کامیاب کامران لرا په اخر شي یو ځل بیا د تاسو ټولو شکریه ادا کوم د میډیا د اهلکارو شکریه ادا کوم او د انصار الاسلام د دستو او د انتظامیه شکریه ادا کوم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین